ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. زما عزتمندو مسلمانان ورونو خصوصاً د دین طلب کوونکو طالبانو د الله رب العزت په نسبت باندې طلب د علم کوونکو یو لوی مقام دی. مقام په دې معلومیږي چې د الله رب العزت هغه معصوم ملائکه چې د هغې نه رب د سترګې ګناه نه صادرېږي، چې د هغې پیدایش کې د عنصر نور پې غالب دی. رب د سترګې برابر هغې د الله مخالفت نه کوي. هغه عظیم ملائکه د دې طلب کوونکي د علم دین طالبان موږ خپل اصطلاح کې دا چڼې مڼې وایي. د دې چڼو مڼو ملائکو باندې الله استقبال کوي. د دې مخې ته شاته ملائک راځي
او ملائک د دوی استقبال کوي دا لوی خلق دی په دې وخت کې د الله اولیاء کتل غواړي نو دغه طالب علمان دي د الله د دین د زده کړې لپاره راغلي دي د دوی دا محنت ابن ماجه کې روایت راځي الله رب العزت د خپل د دین د حفاظت لپاره نرسری پیدا کی بوټي پیدا کی هغه لوی بوټي هغه خپل وخت تیر کړي تیر شي دنیا نه تللوي دغه بزغلې راوچتېږي او د الله د دین له مدد کوي د الله د دین استحکام لپاره خپل ژوند ورکوي تاسو جماعت کې ناستې لار کوڅو کې وګورئ دا خلک په څه کې لګیا دي څوک په سپو باندې اخته شوي دي څوک په مړو باندې اخته شوي دي څوک په چرسو اخته شوي دي او که په ځینې اخته شي نو په دې موبایل کې خو اخته دي که بس دغه لګیا وي ورځ شپه دغه چلي سرونه کته کړي نه مور پیژنده نه پلار پیژنده نه استاد پیژنده نه مشر پیژنده نه کشر پیژنده دا دنیا داسې یو تباهۍ طرف ته روان شوی دی دا ډېر د فتنو دور دی په دې فتنو دور کې الله رب العزت تاسو دین دپاره الله راویستی تاسو منتخب یې د الله رب العزت د دین د خدمت دپاره د دې ډېر زیات شکر ویستل پکار دی ورځ شپې د الله شکر وباسئ جماعت سره تعلق دی استادان سره تعلق دی دین سره تعلق دی قرآن سره تعلق دی مزاولت سره تعلق دی عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ حبر الامه دی د امت حبر دا لوی لقب ورته ملا شوی دی د ده وړوکوالي نه د دین د زده کولو ډېر شوقمن و ماشوموالي نه خپل معاشي کور کې یو شپه یې تېره کړې ده ټولې شپې ویښ ماسی ته وی میمونه رضی الله عنها ته زه به تاسو سره شپه وکړم چې کومه شپه د نبي علیه الصلاة والسلام تا سره وي هغوی زمونږ خو یو بستره ده هغه کې زه د کېږم نبي علیه السلام د کېږي ته به کوم ځای ته شي وی خیر دی زه اړخ ته پرېوځم څادر مې شته څه به لاندې کړم څه به باندې کړم داغه مقصد د کېدو ونه خو د نبي علیه الصلاة والسلام دا شپې د عمل وګورم چې نبي علیه السلام شپې ټولې شپې ویښي او که ټولې شپې موزي څنګه نبي صلی الله علیه وسلم شپه تېروي نبي علیه السلام هم ډډه لګولې دی میمونه رضی الله عنها هم ډډه لګولې ده او عبدالله بن عباس ځان په زور وده کړی وخت تېر شو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راویښ شو او سترګې مخلې ځان نه خوب لرې کول دا خلک وایي پیغمبر له خوب نه ورځي خوب یې لرې کول خوب څنګه ټینالي خو نه پیغمبر چې له خوب نه ورته خدای نو چې پیغمبر له خوب نه ورته لا تاخذو سنة ولا نوم دا د الله صفت دی سترګې مخلې د سورة آل عمران
آخری دا الله ساعتون ولوسته او بیا نبی اسلام مشکیزی ته ودرېده ځان نه اوبه راواغستې دي چاردام یې وکړو بیا نبی اسلام په مز ودرېده عبدالله بن عباس هم دغه چل وکړو اودس یې وکړو او د نبی علیه الصلاة والسلام په اړولې طرف باندې ودرېده نبی اسلام او سر او غوږ نه ته یې لاس کړه داسې په ښي طرف باندې ودرول قانون دا دی چې یو امام او یو مقتدي وي هغه مقتدي په ښي طرف باندې ودرېږي امام صاحب رحمت الله علیه امام ابو یوسف رحمت الله علیه فرمای جوخ دی بالکل ودرېږي داسې جوخ خو امام محمد رحمت الله علیه فرمای دا مقتدي یو وي نو د امام د دې پوندو سره خپلو د خپو ګوتې دې ودرئ لغونې فاصله دې شي اجدانه چې لنګړاولو مقتدي وي نو سجدې کې د امام نه مخکې نه شي لغونې وروسته ودرېدلې پکار وي عرض مې دا کولو داسې حرص و د دین د زده کولو حرص دین په حرص باندې زده کېږي حرص وي یو شي ته شوق وي هغه زده کېږي ماشوموال کې دومره حریص و عبدالله بن عباس د زده کړې د دین دپاره چې ټولې شپې ویښ او چې د شپې عمل زده کوم د نبي اسلام څنګه شپه تېروي او بل طرف ته د عبدالله بن عباس خدمت داسې و نبی علیه الصلاة والسلام داسې راووتېده لوټه چا ایښې ده دا لوټه چا کېښوده وی دا عبدالله بن عباس دا خدمتي د شیخ د استاذ خدمت او د استاذ نه زده کړه دا دواړه کارونه چې چا کې وي نو بیا هغه حبر الامه د امت لوی دریاب د علم دریاب ځان کې حرص پیدا کوي خپل استادان په ځان خفه کوي ما ځان کې انکساري او عاجزي پیدا کوي علم او تواضع سره کېږي علم په عاجزۍ سره کېږي او دا نور علم نه ده دا په دې نور څیزونه کېږي تکبر سره کېږي د هغې د جامو ته وګوره دوخاخۍ اچولی شکل ته وګوره د سپي زوی دی که د سړي زوی دی پته نه لګي مخ ته وګورئ دا مخ نه څه دوړې راخېږي دا هر سړی پوهېږي نه په تمیز نه پوهېږي محنت کوشش د شیوخو خدمت دې سره به الله تاسو لوی علم درکړي او د دې امت حفاظت په علم باندې کېږي ډېر وخت نه زمونږ دغه مرکز دی نور مدارس دي هغوی خدمت کوي یو وخت داسې و چې په دې صحابۍ کې د کتاب د لوستو عالم نو که د صحابۍ سړي به دین زده کول یا به باجوړ ته ته یا به کوهستان ته ته یا به دیر ته ته یا به بل ځای ته ته اوس الحمدلله ثم الحمدلله الله داسې مهرباني وکړو زمونږ د ضلع صحابۍ کې د علم کومه محنت کېږي خدمت کېږي دا شی ټول پاکستان کې نه کېږي دا د الله لوی احسان د الله لوی مهرباني ده موږ دعا ګویو الله رب العزت د علمي دا سلسله ډیره کړي عامه کړي دا لوی نعمت ده د الله رب العزت دی د قرآن کریم
آخري 3 سورتونه پاتې شوي هغه ما ولوست. اول سورت اخلاص دی. حدیث کې راځي یو کس مونځ کول شپې او په ټولو سهار پورې یو سورت اخلاص بیا بیا وي. سورت اخلاص نبی علیہ السلام ته یو قسم شکایت وکړ چې دې ملګري ټول شپې تلاوت کوي نو 5 سپارې ویلی شي د ټول شپې یو سورت اخلاص وي یتقالها گویا کې هغه د خدمت د عبادت کم ګاڼه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایله زما پاک ذات باندې سوګند دي چې زما نفس دایغي په دست قدرت کې دی. سورت اخلاص دې سلسل قرآن د قرآن 3 حصہ ده. 4 آیتونه او اجر دومره دی چې د سلسل قرآن د قرآن 3 حصہ ده. یو صحابي ډېر صحابه ټول زاور عدي پرهیزګار دي او بیا هم فضیلت د بعضو په بعضو باندې هغه به مونځ کول نو مونځ کې به سورت اخلاص به وي او بل سورت ورسره ضم کړو. نو ملګرو ډېر وی دا کار مو کو دا د پیغمبر تعلیماتو خلاف دی خو منل نه. نبی علیہ السلام ته هغې شکایت وکړو. نو نبی علیہ السلام هغه نه تپوس کول دا ولې ته ضم د سورت کوي سورت اخلاص سره د دې څه وجه ده؟ ویجي زما د دې سورت سره لګاو ده مینه ده محبت دی بس زما زړه نه یخېږي چې په مازه کې سورت اخلاص نه وم نو زما زړه یخېږي نه. خیر هغه مسله څنګه دا خو نبی علیہ السلام ونه وی خو دا خبره نبی علیہ السلام کړو حبک ایاها ستا محبت دی سورت سره سبب بدای چې الله بتا جنت ته داخل کړي. دا دومره اهمیت دی سورت د پاره ولی حاصل دی؟ په دې سورت کې الله هغه بنیادی مسله ذکر کوي چې کومه مسلې د پاره د جناتو د انسانانو تخلیق شوی دی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وجه د پیدایش د جناتو د انسانانو هم دغه مسله ده. عبادت یوازې د الله کول دا د جن او د انس پیدایش مقصد دی. د الله هم کوه او د بل هم کوه دا مقصد نه دی. مولانا جامی رحمت الله علیه فرمای لام تعلیل را یعبدون را داد یاکلون لا نکر دا قطعا یاد. لام د علت یعبدون نور کړی دا نه دی ویلي الا لیاکلون لیشربون لیصنعون. دی کارخانې جوړې کړي او دی خوراک وکړي دی اسکاک وکړي دی مزې چرچې وکړي. نو په دې صورت کې هغه اهمه مسله چې هغه پیدایش د جن او د انس مقصد دی هغه مسله الله په دې کې ذکر کوي چې ټول انبیاء علیهم السلام رسولان علیهم السلام الله په دې مقصد باندې را لېږلي وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا. ټول پیغمبران په دې راغلي
نو ډېر عامه مسله ده. هغه عامه مسله ده حدیث کې راځي چې په قیامت کې یو سړي ته لوی لوی رجسټرې به میلاو شي، ټول د ګناهونو نه ډک دي. هغه ډېر پریشان وی، مضطرب وی. بیا یو ورکوټ چک به میلاو شي، فطافت السجلات، هغه ټول رجسټرې به سپکې شي او دا ورکوټ چک به درون پاتې شي. هغه مسلې ته ویل کېږي مسله توحید. خو دا خو والا کېده چې قرآن کریم په دې ملک کې وو، تلاوت د قرآن کریم کېده، بیا هم شرک کېده. خو د الله احسان او د الله مهرباني دا وه چې الله احسان الله مهرباني وکړو. زمونږ په دې پنجپیر کې شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقدو الله پیدا کړو. هغه مکه مکرمه کې وو. مولانا سندي ورته ویلو پښتانه ډېر زورور خلق دیو، دی د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه هغې دینه نه دی پاتې شوی، دلته پاتې شه. هلته یو ریال 1,000 روپو نه د پاکستان 80,000 جوړېږي. هلته یو مزد په لکونو باندې بدلېږي، په زرګونو باندې بدلېږي. خو شیخ القرآن صاحب زما ټول قوم په شرک کې اخته دی، هغې ته چا قرآن نه دی ښودلی. نو ما سره فکر دی، غم دی، هر څه چې کېږي، بس خپل ملک ته راغی او د قرآن کریم لفظي ترجمه یې شروع کړو. خو اخلاص چې چا کې وي هغه له الله ډېر وده ورکوي. بس دا د هغې د اخلاص نتیجه ده. الحمدلله ثم الحمدلله هر ځای ته قرآن ورسېده، زنانو ته ورسېده، زنانه اوس درسونه د قرآن کریم کوي. شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه اول ترجمه د قرآن کریم شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه په فارسی کې لیکلو. بیا شاه عبدالقادر رحمت الله علیه د شاه صاحب زوی هغه په اردو کې ترجمه د قرآن کریم لیکلو. شاه صاحب رحمت الله علیه په اصولو کې د قرآن الفوز الکبیر لیکلو. زمونږ شیخ صاحب رحمت الله علیه په اصولو کې العرفان ولیکه، لکه څنګه چې امام السیوطي رحمت الله علیه کتابونه لیکلي. نو دا اهم مسله وه. د سورة اخلاص کې ثلث القرآن د قرآن درېم حصه قل هو الله احد، وایه پیغمبره الله احد، الله یک یو دی، الله یک یو دی، یو خو ته یې زیمه. الله داسې یو دی چې الله صمد، الله صمد دی. عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه فرمای زه په جیل کې وم، جیل کې قرآن کریم با ترجمه قرآن په جیل کې هغه ما وکاته. نو زه دې الله صمد ترجمه یې لیکلې ده. شاه عبدالقادر رحمت الله علیه چې هغه د شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه زوی دی، نو معنی لیکلی اللہ اللہ صمد، اللہ نرادھارا ہے، اللہ نرادھارا ہے. وی په دې ویل زه پوهېدم نه چې دا نرادھارا څه ته وایي. وی موږ سره په جیل کې یو سیک و، هغه مې تپوس وکړو چې دا نرادھارا اردو کې څه ته وایي.
هغه ماتوي دا نرا دارا دا دوردی لغت نه دی دا لغت د سنکرت دی ما چې معنی یې څه ده وی سنکرت کې نرا دارا دی ته وایي چې ټول مخلوق هغه ته محتاج وي هغه هیڅ چا ته محتاج نه وي الله الصمد اللہ نرا دھارا ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ہر چال خوراک اللہ ورکئی امریکہ نہ ورکئی خوراک اللہ ورکئی دا امریکہ خو اوس پیدا شوی دا امریکہ چې نه وه دا خوراک چا ورکو دی امریکنیانو حرامیانو هم خدای خوراک ورکوي الله الصمد ما یسمد الیه فی الحوائج هغه ذات چې خپل حاجتونو کې هغه ورته یادېږي پیغمبرانو ته هغه یادېږي اولیاء ته هغه یادېږي طالبان ته هغه یادېږي ملیان ته هغه یادېږي انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین پیغمبر د ایوب علیہ السلام بیمار شوی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین الله امسنی الضر وانت ارحم الراحمین زنا جوړ شیم او ته ارحم الراحمین الله ما جوړ کی پیغمبرانو الله ته محتاج دي د الله نه غواړي الله صمد الله صمد پیغمبرانو الله ته محتاج ربی هب لی من لدنک ذریة طیبة انک سمیع الدعاء زکریا علیہ السلام دے کور کے بچے نشتے وَأَنَا الْعَزْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا اللہ اڑو کی میں کمزوری شو گر و سر میں سپن شو او خزا قابل نزد اولاد بیام اللہ تعالی سوال کم حب لی من لدنک ذریة طیبہ انک سمیع الدعاء پیغمبران د الله نه غواړي الله صمد یونس علیه السلام په دریا کې او د مئی په خېټ کې پروت دی حدیث کې راځي لا تفضلوني علی الانبیاء زما داسې فضیلت مه بیانوئ چې ګنې یونس علیه السلام کته لاړو زموږ پیغمبر بر لاړو زه بر تلم زما الله سره رابطه وه اغا کته تللی د مئی په خېټې کې د الله سره رابطه وه الله اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین الله صمد پیغمبران د الله نه غواړي اولیاء د الله نه غواړي علما د الله نه غواړي من یسمد الیه فی الحوائج لم یلد ولم یولد نزوی لري نه پلار لري د نه چا نه مجبور کیږي او نه چا ته محتاج دی بابا خو د چا نه پیدا یې کړه بنیر بابا د پلار نه لره پلار یې وو زامن یې وو چې پلار لري او زوی لري هغه لایق د عبادت نه وي لایق د عبادت هغه ذات وي نه زوی لري او نه پلار لري لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد نشته هیڅوک د الله په صفات کې هیڅوک د الله برابر دا ډېره وزني مسله وه او دا وزنی مسله درانه خلق کوي اوچت خلق انبیاء علیهم السلام دغه مسله کول زمونږ اکابرو الله هغې قبرونه د الله د رحمتونو نه ډک کي دا مسله کول
کوم ژوندي دي یا کابر خطیب صاحب دي الله د هغوی په ژوند کې خیر او برکتونه واچوي دا یې مسله کول دا درنه مسله ده دې وجې نه زمونږ جماعت ته ویل کېږي جماعت اشاعة التوحید دی توحید خورول غواړي دا توحید چا نو خور کړی دا قرآن و په دې ملک کې لیکن چا ترجمه د قرآن کو توحید په لفظ به وي او په مطلب نه پوهېدل الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لوی خزانه انسان ته ملاو شي نو کمال دا نه چې بس خزانه وګټه د دې خزانه حفاظت پکاري مادي خزانه وي بینک کې بار چوکیدار ولاړي ټوپک ورسره وي د دې روحاني خزانه حفاظت دپاره دا دو سورتونه الله را لګلي دي یو سورت فلق او یو سورت ناس په دې سورت فلق کې مستعاذ بی یو دی او مستعاذ منه څلور دي قل اعوذ برب الفلق و پیغمبره پناه غواړم په رب د شلونکي سره هغه ذات چې شپې تیاره شلی او رڼا راولي هډوکي شلی هغه نه تیغ راوچتوي نطفه شلی او د هغه انسان جوړوي اعوذ برب الفلق څه نه پناه غواړي دا څلورو مستعاذ منه دي من شر ما خلق د شر د مخلوقاتو نه یو ومن شر غاسق اذا وقب او د شر د تیارې نه چې کله خوره شي دوه ومن شر النفاثات فی العقد او د شر د پکې وونکو نه په غوټو کې کوډې منترې کوي د حق پرست خلاف پروپیګنډې کوي او څلورم ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکي نه چې کله حسد وکړي نو مستعاذ بی یو دی او مستعاذ منه څلورو سورت ناس کې درې مستعاذ بی دي او مستعاذ منه یو دی قل اعوذ برب الناس وایه پناه غواړم په رب د خلقو سره ملک الناس بادشاہ د خلقو الہ الناس حاجت روا د خلقو رب الناس ملک الناس الہ الناس او مستعاذ منه یو دی من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې اچونکي د خناس نه زیو راځي او وسوسې اچوي نو مخکې یو مستعاذ بی ده دلته درې مستعاذ بی دي او مستعاذ منه یو دی دا ډېر خطرناک دی که ډېر خطرناک دی د رفتار ډېر زیات تیز دی لکه دا رګونو کې چې وینه ګرځي که نه داسې د دا چلن دی حدیث کې راځي سار پاسي نو خپل دا خیشم پوز راسوري صفا کوي فإن الشیطان یبیت فی خیشومه د دې پوزې په سرو کې هم ننوځي او چې ادوسمات ته ځئ نو حدیث کې راځي اوړلی خپل مخ کې کا سم وروسته دننه کا اعوذ بالله من الخبث والخبائث په دې باتروم کې هم پروت دي پوزې سوري کې هم دی باتروم کې هم دی زی او راځي او زی راځي وسوسې اچي ډېر خطرناک دی یا مخکې یو مستعاذ بی ده او مستعاذ منه څلور دي او تعلق دنیا سره دی اوس مستعاذ منه یو دی خو تعلق دین سره دی دین دشمنان ډېر زیات دي دین دشمنان د بادشاهانو په شکل باندې دي د وزیرانو په شکل باندې دي
د ملیانو په شکل باندې دي د پیرانو په شکل باندې دي او ځان نو ښکلي کي او دننه پکې بل څه منصوبه روانه کړي ته به نه پوهېږي او دننه لوی فساد به وي من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې اچونکي د خناس نه الذي يوسوس في صدور الناس هغه شیطان چې وسوسې اچوي په سینو د خلکو کې من الجنة والناس د پیریانو نه وي که د انسانانو نه خو د پیریانو خو الله اکبر سره څلور دېرش میله منډه وایي انسانانو هغه په صف کې ولاړ دي دې سره به جهاد کېږي قتال فی سبیل الله سره دې مدافعات کېږي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین شکر د الله تا موږ له توفیق راکړه د خپل د کتاب د ختم بیا موږ له توفیق راکړه ستا د کتاب د افتتاح دې مدرسه کې د قرآن ختم هم شوی دی او دوباره موږ شروع کړو انشاءالله بیا درس هم شروع کېږي وعبد ربک حتی یاتیک الیقین د دین نه په شا کېدل نه پکار په دین کې لګیا کېدل پکاري الله دې زمونږه آخري سلګو پورې موږ د الله د دین خادمان وګرځوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین